يا علي معلمني يا شفيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگة قصة مختصر. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. درود فاق بشوق سروي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وسلم عليه. خقوم من المسلمانانو اللہ جل جلالہ سر ما بخوگی مان خوشالگا کہ مختصر آیات چھ ماولستو اللہ جل جلالہ فرمائی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فتحقیق سر کامیاب شہاغا کس چھ دخفل نفس پاک کو. سا مطلب دا خفل نفس چھ کم دے دا شہوات شہوانی چکم قوت تے اغید عقل تابع کو، او قوت غضبی قوت اغید عقل تابع کو، او عقل چکم دے اغا دا شریعت تابع کو. نو چی دے عقل دا شریعت تابع کی نو دا روح او دا اغا چکم زردے دا با پاکش، او چکل پاک شي زړه او روح، نو دی انسان ته الله تعالی معرفت ورکي، محبت ورکي، مینه ورکي. ولې د زړه شیشې صفا شي، چې کله زړه صفا شي دی کې بیا الله جل جلاله قسمه قسم انوارات فیوزات هغه خبرې پکې الله تعالی راچي چې هغه د عام انسان په زړه کې نه وي. ځکه دا زړه څه شی دی؟ قلب المؤمن عرش الله. د مومن دا زړه چې کوم دی دا د الله تعالی عرش دی. اصحاب کرامو د نبی علیہ السلام نه تپوس کو، یا رسول الله موږ الله کوم ځای تلاش کو؟ الله موږ چرته وګورو؟ موږ ته الله کوم ځای ملاویږي؟ بیت الله کې به ملاویږي کنه صفا مروه کې به ملاویږي، که عرفات کې منا کې ملاویږي کنه ملتزم سره ملاویږي؟ موږ الله کوم ځای وګورو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تاسو که اللہ گوری دا غریب پزلک یو گوری، دا غریب مومن زلتا خوشحالکا تا تبا اللہ ملوشی. دا مومن زل خوشحالون دا اللہ خوشحالون دی. دا اللہ تعالی عرش تے پا دی زلک دا اللہ من زائے گی، دا اللہ نم زائے گی. کلچ دی که برس رادن نشو دا اللہ محبت ختم شو. انسان چې کله څومره ذکر کوي او څومره د الله یاد کوي، دومره په زړه کې چې کوم دی انوارات محبت او مینه د الله تعالی پکې راځي. وقد خاب من دساها. او هغه سړی تاوانی شو
هغه سړی تباہ او هلاک شو 10 ساحه چې د خپل نفس ورومنډو څه مطلب نفس خپل تباہ کو مطلب دا چې د عقل د شهوت تابع کو او د غصې تابع کو چې شهوت ته سوي لکه سرازي هغه کوي غصه چې څنګه چړاوي هغه څه چړاوي دغه سي انسان بیا څنګه د شریعت تابع شي هغه خو نفس مخ کې اده ورپسې بس خو چې د شریعت د خلاف روان شي نفس تباہ شي هلاک شي بل ځای الله تعالی فرمایي فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هي المأوى چا چې سرکشي اختیار کړه واثر الحیات الدنیا او د دنیا ژوند یې غوره کړ په آخرت باندې د الله په عبادت باندې دنیا یې بس کوم نظام له قبله وګرځوله فإن الجحیم هي المأوى د جهنم ځای دی ولې د الله په ځای باندې نفس تابعداري شروع کړه فاما من طغى واثر الحیات الدنیا د الله نه بغاوت شروع کړ د نفس خواهشات پسې شو نو چې کوم سړی د نفس خواهشات پسې شي نو هغه خود د الله نه باغی شي او د دنیا محبت چې کوم دی د دنیا هغه سيزونه پسې شي الله ته نه پاتې شي نو د جهنم ځای دی د دې وجه نه الله جل جلاله موږ ته قرآن مجید کې او احادیث کې نبی رسول الله والسلام د دنیا قبح بیان کړی دا چې دا دنیا چې کوم دی چې چا دنیا غسر او دنیا چې کوم دی غوړه کړی دا حدیث خو تاسو فارض اوري د تبلیغي حضراتونه چې الله سره د دنیا قدر د ماشي د وزرم روي نه الله به کافر ته ګوټ باندې ورکړي دا دنیا خو چاته آباد را دا خو الله ولا خلق ته آباد را الله ولا خلق تدرشي دنیا بیا یو سکند الله نه پریدي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله هغه پوری به قیامت راځي چې په مخ تسبق باندې یو الله وین کوي لکه څنګه د انسان په بدن کې روح چوي نو څوک جنازه نه کوي نه په د مړی आवाज کوي نو ولا څوک قبر کوي ویلا صاحب کې شته بیا چې کله غسات نه وزن بیا ولا خلق د قبر او د جنازي او تنظیم ولوي کوي دغه د کائنات او د روح څه شه دي د الله ذکر دی چې یو الله وین کې پزمکه باندې وي اغلوی قیامت پند راځي وړو کې قیامت خور د وخت راځي انسان چې کله وفات کیږي مرګ پراش دا پاغه باندې قیامت ته بس دا قیامت صغرا پاغه باندې واقع شو لیکن اغلوی قیامت پال راځي لازم کې اسمانونو به کله روانيږي چې یو الله وین کې پاتې نشي نو الله فرمایي فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هي المأوى چا چې سرکشي وکړه د الله نه بغاوت شروع کړ د نفسانی خواهشات په شي شو نو په دې د چې کوم دی او د دنیا ژوند دی غوړه کړ جهنم د ځای دی دنیا کوم پته لګیږي داغي لکه تاسو سماوي الله جل جلاله فرمایي په قیامت کې به دوه لوی لوی ډلې به وي سبوي دوه لوی لوی ډلې یو د نیکانو یو د بدانو نیکانو کو بیا خپل درجه وي څوک په لوی درجه د انبیاء علیهم السلام اصحاب کرام اولیاء کرام عام مؤمنان لیکن یی به دا یو ډله ټول یې به خپل خپل بیا کوم درجه وي او بل ډله به د کافرانو د بدبختانو غټ کافر لکه ابو جهل ورپسې راځه ورو راځه ډیر غټ فاسق فاجر دا خپل خپل ډلې به لیکن غټ غټ ګروپونه بدوي الله څنګه دغه بیان کوي فمنهم شقي وسعيد بعضی به بدبخت وي بعضی به نیکبخت وي مولانا عبدالحق صاحب لیکلي دي په خپل تفسیر کې بیان په حواله سره وایي هغه دنیا کې هم پته لګيږي یو سړی خپل ځان معلومه چې زه بدبخت یم که نیکبخت یم نو دی د خپل ځان امتحان واخلي 15 علامې دي چې دا په چا کې وي د بدبختیا نو دی په ځان وجاړي او دیر پزان باندې ویرو کې دې الله تعالی دا ویرو جړه قبول کی الله یې نیک بختیانو کې شامل کی او دا 15 علامې چا کې موجود دي د نیک بختیا نو دې خوشاله شي اگر کده کمزور دی ګناګار دی دې امید ساتي چې الله بدما چې کوم دې بیړه پار کوي
فرمای د بدبختیا پنځه علامې غټې غټې سوري د زړه سختوالی چې د کوم انسان زړه سخت وي په زړه کې خدا ترسي نه راځي په چا خفه کېږي نه د الله نه په زړه کې یره نه راځي نو چې دا زړه سخت وي نو دا د بدبختیا علامه ده سترګې وچې وي د سترګو نه د الله د یرې نه اوښکه نه راځي خپل ګناه ورته نه یادېږي دوزخ او د جنت خیال نه کوي فکر نه کوي بس سترګې وچې وي دا سترګې وچوالی دا د بدبختیا علامه ده دریم د دنیا سره محبت ساتي دنیا سره دومره محبت ساتي وي که حلالي که حرامي خو د دنیا ډېره شي بس دنیا محبت شپه ورځ په دې جنجال کې اخته دا دنیا به څنګه چې دا به کله شل شي 1 لاک چې کله 2 لاکه شي نبی اسلام فرماید انسان دومره حریص چې که 2 د سرو زرو کندې د شي یعنې 2 غرونه د شي نو دی به چې درېیم شی نه خبوي مړېږي نه په څه مړېږي په خاورو به مړېږي یا په قناعت باندې نو دنیا محبت چې چا په ډګه ډېر وي دا بدبختي ده څلورم دی بې حیا وي نه د الله نه حیا کوي ګناه باندې زړور وردي بس وایي خدای غفور رحیم دی دا زړورتیا په ګناه باندې دا بدبختي علامه ده د خلکو نه هم حیا نه کوي که د چا مخکې ځان لوچ کړه که ښځه یې لوچه کړه که بچی یې لوچ کړه دا شرم حیا پکې نه وي بس وایي کېږي به دا بې حیا انسان دا بدبخته دی الحیاء نصف الایمان الحیاء شعبة من الایمان دا حیا د ایمان حصه ده یا حیا نیم ایمان دی اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت چې حیا د الله چې بیا چې سګې نه کوه نه حیا پکې نه وي پنځم علامه لوی لوی امیدونه ساتي دا به کوم دا به کوم دا به کوم لیکن درنګ له پته نه چې وخت مړېږي لوی لوی منصبې جوړوي او د آخرت فکر ورسره نه وي امیدونه لوی لوی ساتي دا د بدبختي علامې دي فرمای دا 15 علامې الټه کړه نه نیکبختیا دي که دا 15 علامې په چا کې وي په ځان دې ویرو کې ویر په ځان دې وجاړي توبه دې وباسي چې الله زه بدبخت یم ما نیکبخته کې دا 15 علامې الټه کړه د چا چې زړه نرم وي زړه خدا ترس وي په غریب خفه کېږي په مور پلار باندې خفه کېږي تر دې په ځناور باندې خفه کېږي میږي باندې خفه کېږي بیا خفه دا مې شر وکړو دا زړه کې نرمي دا زړه کې خدا ترسي دا د ایمان علامه ده د خوشقسمتۍ علامه ده دویم د خپل ګناهونه یاد کړي اخرت یاد کړي سترګو نه اوښکې روانې شي دا سترګو نه اوښکې روانېدل دا د نیکبختۍ علامه ده اگر چې دی کمزوره دی په عمل کې او دریم د دنیا کار کوي خو محبت دنیا سره نه وي دنیا کارونه کوي زمینداری کوي دکانداری کوي ګلکاري کوي بل یو چې کوم نه حلال رزق لپاره کوشش کوي لیکن دا د حیا پردې لپاره کوي د خپل بچو لپاره رزق ګټي محبت دنیا سره یو ضرورت ګڼي او څلورم حیاناک وي د حیا کوي د الله نه حیا کوي که ګناه کوي نفس شیطان ولم صحیح وي الله قهار جبار دی نکم دا ګناه د خدای دی نه نکم دا دې چې دا ګناه پرېږدي بد کار پرېږدي د الله نه حیا وردي چې الله ما ته ګوري دا د نیکبختۍ علامه ده او پنځم علامه لنډن امید ساتي بدرنګ لمر دی سات لمر دی وایي دا علامې چا کې وي دا د نیکبختۍ علامه ده د الله تعالی دې موږ تاسو د بدبختیا د علامو نه بچ کړي او که وینې الله تعالی دا زموږ نه وباسي الله دې موږ نیکبختیا د علامې راولي نو الله جل جلاله فرمایي فاما من طغى وآثر الحیات فإن الجحیم هي المأوى څوک چې سرکشي کوي د دنیا ژوند غوره کړي نو ګوره جهنم ځای جهنم او دا 15 علامې پکې وي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى څوک چې یریږي د ملاقات طرف فلنا چې الله ته یو ځل ودرېږم الله به مانه خپل ژوندګۍ تپوس کوي الله به مانه ځوانۍ تپوس کوي الله به مانه تپوس کوي مال دې څنګه ګټلو مال دې څنګه خرج کړو په علم دې عمل سوره کړو دا درې تپوسونه په قبر کې کېږي او 15 په قیامت کې به کېږي اکثر پرچو کې دا واته سوال نه په قبر کې تپوس کېږي رب دې څوک پیغمبر دې څوک په کم دن باندې وي او قیامت کې به تپوس کېږي عمر دې څه کې تیر کړو په عمر کې ځواني دې په څه کې تیر کړو مال دې څنګه ګټلو مال دې څنګه خرج کړو په علم دې عمل سوره کړو
که دا اته سوالونه ټیک شو نو بس کامیابي ده، که دې کې غلط شوې نو بیا ناکامي ده. الله فرمایي څوک چې یریږي د خپل رب د ملاقات نه، د ودرېدو د رب چې الله ته به ودرېږي ما نه به تپوس کېږي. ونهى النفس عن الهوى، او خپل نفس د خواهشاتو نه منع کړو. نفس وایي بدکاري وکړه، غلا وکړه، ډاکه وکړه، هرس وکړه، حسد وکړه، بغض وکړه، بل سره چې کوم نه جنګ وکړه، نو نه الله نه یریږم، د الله د رضا لپاره دا بدکار پرېږدم. دې ته نفس منع کول وایي. یو طرف ته نفس دی، خواهشات دي، بل طرف د الله حکم دی، رسول الله حکم دی. د نفس خواهشات پرېږدي، د الله او د الله رسول حکم ومني، دغه سړی کامیاب دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، چا چې خپل نفس الله د ودرېدو نه ویرېده او خپل نفس د خواهشاتو نه منع کړه، نو فإن الجنة هي المأوى، دنیا کې ولا بشارت دی. د ده ځای چې کوم دی جنت، دا د ورتو ځای دی. الله تعالی دې موږ ستاسو د خپل قهر او غضب نه بچ کړي. دا قهر او غضب دی چې سړی صرف په خواهشاتو پسې رواني او د الله نه یره نه کوي. ځکه هر انسان له پکار دی، ما الله تعالی هر چا له پکار دی چې دا دنیا یو مختصر زندگی ده. څومره مختصر ده تاسو ته بار بار دا ویل شي، لکه سمندر ته یو سړی ګوته ښکته کړي څومره به راشي، یو ساس کې دوه. د دې دنیا زندگی که ستا 1000 کاله عمر شي، 1000 کاله خو چا نشته چې ډېرې 80 کاله به شي، 100 کاله به شي. حضور فرمایي دا زندگی دغه 80 کاله د دې مثال یو ساس کې یا 2 ساس کو اوبو دی. د آخرت زندگی سمندر د سمندر نه هم سیوا ده. ځکه سمندر ته هم که سړی ولګي یو ساز کې تر اخري بل پرې غورځي، دا سمندر به وچ شي، یو وخت په داسې راشي، لیکن د آخرت زندگی نه ختمیږي. نو که دا 2 ساز کې زندگی دی د الله او د الله د ښکلي رسول مطابق تېره کړه، حکم مطابق تېره کړه، هغه ابدالابدي زندگی به اخیسته شي. او که دا 2 ساز کې د خواهشاتو د نفس شیطان او په خپل طبیعت تېر کړه، ابدالابدي زندگی به خراب شي. څومره اسانه سوداره مختصر زندگی د دنیا، اس پتہ نگی ناصافه مرګونه دي. مرګ نه په بوډاتوب دی، نه په ځوانۍ دی، نه په مریض دی او نه په روغ دی، ناصافه مرګونه راغلي. کوئی اکسیډنټ وکړو، اټ اټیک وته وشو، را پرېوته، اس پتہ نه لګېږي. د انسان د مرګ پتہ نه لګي، دی کله مړ کېږي او دا مرګ کله لیکل شوی دی، دی لا پیدا شوی نه، شپږ میاشتې بس په پیدا کېږي. الله تعالی دې موږ د آخرت تیاري توفیق راکړي. دنیا چې څه ماله لیکل شوي دغه به خامخا ماته میلاویږي که زه ډېر کوشش کوم لږ کوشش کوم. حضور پاک فرمایي انسان لا د مور په خېټه کې الله ملک ته ولیکه دی به څومره رزق خوري، نو چې الله ماله مخکې لیکلی زه څه ځان په مړو ماتم ولیکئ چې دی به په کم ورځ باندې مړ کېږي، په کم تاریخ، په کم ورځ، په کم سیکنډ منټ په دې ساه ورکوي. نو زه څه د مسلمان دپاره ټوپکي ګرځوم، ټیک ته کافر دپاره جهاد دپاره ټوپک وګرځوه، مسلمان دپاره څه ټوپک ګرځوم؟ یا به ځان حکم یا به مسلمان حکم. چې کوم شی لیکل شوی دی هغه به خامخا ماته رسیږي. هغې جف القلم حدیث کې راځي، قلم وچ شوی دی، صحیفه بنده شوې ده، تقدیر لیکل شوی دی، بس هغه عمل چې څوک کوي الله ته آسان کړی دی تر مرګه پورې، هغې دپاره هغه پیدا دی. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي، الله موږ له توبې توفیق راکړي. توبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول خلک خطاکار دی او بهترین خطاکار څوک دی چې توبه ډېره وباسي. هغه لنډ حدیث باندې ما ته عمل وکړو چې ژبه خپله بنده کړو، په دې خوله باندې هر څه نه وایو، او خپل کور کې نو فضل نه ګرځو او استغفار ډېر وایو. زه خو دې ملګرو ته دا 2 خبره کې چا وکړې که نه یقین کامیاب. یو چې مونځ سړی په پابندۍ سره کوي او د هر حرام نه ځان بچ کوي، بس په دې کې دا ټوله خبره راغلې چې بنده مونځ پابندۍ سره کوي او د هر حرام نه ځان بچ کوي. دې زمانه کې بس د دې نه لویه بزرګي نشته. په حرام کې هر څه راغله، په حرامو کې چې کوم خوراک پکې هم راغی، حرام کارونه پکې هم راغی، نواهي پکې ټول لاله. او چې مست شروع کې اړه کې رڼا پیدا شي، هر عمل به آساني. الله دې موږ له توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت کو ایماندار.